السلام علیکم ملګرو، څنګه الله صحت ښه دی؟ امید لرم چې ښه به یې او الله مو ښه لره. یو څو ورځې مخکې د افسر افغان او د طارق پټان خپل منځ کې څه مباحثه راغلې وه او دغه مباحثه په شعر و شاعرۍ باندې وه. دواړه چې کوم دی غټ سټاران دي، دواړه پښتانه دي، دواړه ښه پوهه دي. په دې کې زه هېڅ اختلاف نه کوم. د دواړو چې کوم دی ښه لوی فالورز دي، په لکاو فالورز چې کوم دی هغوی ساتي، سوشل میډیا استعمالوي د ډېر مخکې نه. خو بهرحال حقیقت خبره دا ده چې افسر افغان چې کوم دی هغه شعر و شاعري یادوي چې په هغې کې د یو زنانه چې کوم دی مخ یادېږي، په هغې کې اننګي یادېږي یا شونډې یادېږي. نو دا ډېر د افسوس خبره ده. اوس مثال کې یو بل کس راولګي او ستا د خور چې کوم دی دغه څیزونه یادوي، نو ته به نه خفه کېږي. دغه شاعري چې کوم دی دا ټیک نه ده. او بیا افسر افغان چې کوم دی د اسلام طرف ته هغه دلایل ورکوي، همدغه شانتې د صحابو قول ورکوي، نو دا هغه شاعري نه ده. طارق پټان چې کوم دی کومه خبره کړې دا خبره صحیح ده. بهرحال هغه ریسرچ کوي، د مخکې نه تحقیق کوي په هره مسله کې. نو په دغه خبره کې هم هغه تحقیق کړی دی چې شاعري هغه شاعري ده چې په هغې کې د الله یاد تازه کېږي، په هغې کې د نبي علیه الصلاة والسلام محبت د انسان زړه ته پرېوځي، په هغې کې د قوم او د ملت هغه جذبه انسان زړه ته پیدا کېږي. دغه شاعري ده. حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه دا یو مشهور صحابي دی. د نبي علیه الصلاة والسلام په وخت کې د هغه مدح او د هغه شاعري به کوله. د هغوی په مخ کې دا شاعري کړې: و احسن منک لم تر قط عیني واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. اے محبوبہ و احسن منک، اے محبوبہ لم تر قط عیني، اے محبوبہ زما سترګو چې کوم دی ستا په شانتې ښایسته او حسین انسان نه دی لیدلی. و اجمل منک لم تلد النساء، او ستا په شانتې خوبصورته او ستا په شانتې بهترین ښایسته انسان چېرته مور زیږولی نه دی. خلقت مبرأ من کل عیب، الله تعالی د هر عیب نه چې کوم دی پاک پیدا کړی. کأنک قد خلقت کما تشاء، الله تعالی داسې پیدا کړی چې ستا په یو خوښه باندې یو قسم د چې کوم دی په خپله خوښه چې کوم دی پیدا کړی. عزتمندو، د نبي علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی ډېر لوی حسن ورکړی او ډېر لوی دغه شانتې خوبصورتي ورکړې وه. ډېر خلک چې کوم دی هغه کافران چې هغوی نبي علیه الصلاة والسلام صرف مخ ته کتلی دي، نو په کتو باندې چې کوم دی هغوی صرف ایمان راوړی دی. دومره حسن چې کوم دی الله ورکړی. دغه شانتې یوسف علیه السلام ته الله تعالی ډېر لوی حسن ورکړی. یوسف علیه الصلاة والسلام حسن چې کوم دی دومره زور و چې د هغه زنانو چې کوم دی هغوی پوه نه شو او خپل ګوتې چې کوم دی پرې کړې. خو لیکن نبي علیه الصلاة والسلام حسن ته وګوره چې صحابه کرامو به نبي علیه الصلاة والسلام ته وکتل، خپل ځانونه پې قربان کړي دي او خپل سرونه پې قربان کړي دي. بهرحال دا خو پکې هسې منځ کې خبره راله. همدغه شان چې کوم دی بل علامه اقبال چې هغه د دې قوم او د ملت دپاره د پاکستان دپاره د هغې د ازادۍ دپاره د خلکو په زړونو چې کوم دی د ایمان او قوت پیدا کولو دپاره کوم شاعري کړې ده، نو هغه بې مثاله ده. نو هغه به شاعري کوله، د خلکو په زړونو کې به د قوم سره او دغه شانتې وطن سره مینه او محبت پیدا کو. قائد اعظم به چې چېرته تلو د ځان سره بیا بوتلو. د هغه د بیان نه مخکې به اول چې کوم دی علامه اقبال خپله شاعري کوله. هغه شاعري چې کوم دی هغه په کم انداز باندې کړې ده. همدغه شانتې رحمان بابا چې یو د تصوف چې کوم دی هغه ته تصوف بابا ویلی کېږي، همدغه شانتې ډېر ښایسته او بهترینه شاعري کړې ده چې په هغې کې د الله یاد دی، عاجزي ده او دغه شانتې تقوا باره کې شاعري کړې ده.
دغه شاعرین چې کوم دی دې ته اوس شاعري وایي په حقیقت کې دا اورېدل پکار دي